بسم الله الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ می مبارک ورځ ده او د ربیع الاول مبارک میاشت. ما ستاسو وړاندې د قرآن مجید د آیات یو جزء ولوستلو. او هغه د صحابه د شان باره کې دی. نن سبا خلک د صحابه پسې خبرې کوي، د صحابه په شان کې ګستاخیانې کوي، خصوصا خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بارک. نو زړم دا غوښتو چې د هغې د شان بارک یو دوه درې خبرې وکړو چې هغه څنګه سړی و. عمر د پلار نوم خطاب و او د مور نوم حنتمه بنت هشام و. پیدایشی اصحاب الفیل چې کوم واقع شوی دا د ابرهه والا دا غین 14 کاله پس پیدایش شوی، یعنی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه 12 کاله کشر دی. دا قبیله بنو عدی دا قبیله اشراف قریش ورته ویل کېدل. د قریشو لویه قبیله وه، د قریشو سفارتکاري به دوی کوله. قریشو به چې کله جنگ شو دوی به په جنگ کې بیا د هغې جنگ باره کې خبرې کولې چې دا څنګه صلح طرف ته لاړ شي. دا هغه قبیله وه، بنو عدي به ورته ویلې. عزیزانو، عمر صاحب زمانه جاهلیت کې هم ډیر د بهادرۍ زندگی تیره کړې ده، او چې کله اسلام ته راغی په اسلام کې هم ډیر بهادر شخصیت په نوم باندې یادېږي. د عمر نوم چې اوس هم اخیستلی کېږي د کافرانو د بدن ویښته ودرېږي. د عمر نوم چې اوس هم اخیستلی کېږي سړي په ذهن کې د انصاف نوم راځي. د عمر نوم چې اخیستلی کېږي سړی کې انسانیت یا دهانی راځي. عمر داسې شخصیت و چې ټول دنیا ته وښودلو چې انسانیت به انسان کې څنګه راځي، عدل به په انسان کې څنګه راځي. د عمر صاحب 10 کاله 6 میاشتې 10 ورځې خلافت دی. په ټوله دنیا کې تاریخ کتابونه لیکي چې داسې سکون والا ورځې، داسې اطمینان والا ورځې د هغې نه پس بیا نه دي راغلي. دا د عمر صاحب ته بهر حال عمر صاحب زندگی تیروله. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د نبوت دعوه وکړه او دا هغه ټیم مسلمان شوی نو. کافرانو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته راغله وی کستا په دې ښځو کې څومره ښایسته ښځې باندې لاس ږدي، دې کار نه ووړېږه. که پیسې د خوښي موږ ټول را جمع کېږو پیسې درکو، دې نه ووړه. که مشري د خوښېږي زموږ د ټولو مشر شه، خو دې توحید نه ووړه. دا خبره پرېږده چې یو الله ده. موږ 380 بوتان ایښي، زموږ کارونه نه پوره کېږي، ته د یو الله خبرې کې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل چې کافرانو که تاسو دا انور زما په یو لاس کې او دا سپوږمۍ زما په بل لاس کې کېدی، بیا به م زه د دې دین کار نه اوړم او دا به زه نه پرېږدم.
کافرانو چې کله دا حالات وکتل نو دوی دا خپلو کې مشوره وکړه چې دا اوس په خبرو نه صحیح کیږي، د دې خلاف د قتل منصوبې جوړ کړی شوې چې دا به موږ قتل کوو، دا به موږ د دنیا نه ختمو. نعوذ بالله. نبی علیہ الصلوۃ والسلام عبادت په پټه سره په دار ارقم کې کولو او دوی پلان جوړولو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د قتلولو. دلته باتور دوه کسانو، یو عمر سیبو، یو عامر ابن هشام چې ورته ابو جهل ویل کیږي. دا ډېر سخت خلک وو، په دې ټول قریشو کې بهادر خلک امدا وو. دوی مشوره وکړه چې موږ خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نعوذ بالله قتل کوو، دا کار به څوک کوي، د قتل اقدام به څوک کوي؟ داسې مجلس ناست دی، ټول خلک عمر صاحب ته ګوري، ولې په دې ټولو قریشو کې ټولو نه بهادر انسان دا عمر صاحب، ټول دته ګوري او سل اوخان کېښودل چې سل اوخان به دې سړي ته ملاویږي څوک چې رسول الله مبارک نعوذ بالله قتل دی. عمر صاحب پاڅېده او تورې راواغست. دا اوږده واقع ده، په لاره کې ورسره څوک ملو شو. به هر حال مقصد هم د خبرې دا دی چې کله عمر صاحب ایمان راوړو دار ارقم ته راځي، ایمان راوړلو دپاره دروازه ټکېږي، خلکو ته پته ولګېده چې عمر راغی. نبی علیہ السلام ته وحی وشوه چې عمر مسلمان شوی دی. حمزه رضی الله تعالی عنه هغې ایمان راوړلی او تازه 3 ورځې کېدلې. هغه وویل ای د الله رسوله ما ورته پرېږدئ، که چېرته د ایمان په غرض سر راغلی نو هغه ته به امن میلاویږي که نه، د هغې په توره باندې به د عمر صاحب سر زه کټ کوم. ورې ورته کولاو کو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته راغی، وایي ما ته د ایمان کلمه ووایه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته کلمه وویلې او عمر صاحب مسلمان شو. عزیزانو، عمر داسې سړی و چې کله مسلمان شو د مونځ ټیم شو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي وایي دا څه شی دی؟ وایي دا موږ مونځ کوو. وایي مونځ چېرته پکار دی؟ وایي په جومات کې. وایي ته ولې دلته دار ارقم کې کې؟ وایي ستا قوم ډېر سخت قوم دی، هغه مې نه پرېږدي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د لاس نه نیسي. وایي ای د الله رسوله زه مسلمان شومه. عمر په مسلمانۍ کې چې دا مز علی الاعلان ونشي، خلکو ته پته ونه لګي چې عمر مسلمان شوی نه دی، بیا زما د اسلام څه ضرورت و؟ زه ولې بیا مسلمان شومه؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام د لاس نه ونیولو، بازار کې ودرېدو. ای خلکو، وایي که څوک خپل ښځې کونډول غواړي، که څوک خپل بچي یتیمانان غواړي، زه عمر ولاړ یم. نبی علیہ السلام په دې نه پس مونځ په بیت الله شریف کې کوي. تاسو کې کم نر سړی، کم باتور سړی هغه د زما مخې ته راشي. خو نر سړی نه و، نر سړي هغه ټیم نه و، ولې چې عمر صاحب په کافرانو کې د ټولو نه بهادر سړی و چې نبي علیہ السلام پسې دا راولېږلو. نو چې کله دا اعلان وکړ، عمر صاحب عجیبه سړی دی، دا یې ونه کړه چې پهله یې مونځ وکړه په پټه سره په بیت الله شریف کې او بیا اعلان وکړه. نه پهله اعلان وکړه، وایي چې څه کولی شئ وکړئ، راشئ، زه ولاړ یم او دې نه پس به موږ ځو بیت الله شریف کې به مونځ کوو. یو کس هم راغله. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یې د لاس نه ونیولو او بیت الله شریف کې مونځ وکړو. کافران چې کله خبر شو، وایي دا څنګه مسله شو؟ 15 کاله مسلمانانو عبادت په زور او شور سره اذان یې نشو کولی، اوس څنګه چلو شو؟ چې ورته پته ولګېده وایي عمر صاحب مسلمان شوی. عمر داسې سړی و چې کله هجرت یې کولو نو صحابه ډېر په تکلیف کې و، هجرت خلکو پټ کولو. نبی علیہ السلام خپله د شپې وته او چې ما له څوک تکلیف راونه رسوي. عمر صاحب په بازار کې ودرېدو، وایي خلکو، وایي زه هجرت کومه د رسول الله مبارک د وجې نه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلي چې هجرت وکړه. ای خلکو، زه دا ټیم روانېږم که څوک زما څه کولی شي لاره کې ودرېږي ودرېږي ما ته. داسې عجیبه سړی و، الله څه جلالي شان ورکړی عمر صاحب. وایي زه په پټې سره چې کوم دی هجرت نه کومه، باقاعده یې ورته ځای وښودو چې په دې لاره باندې ځم او که څوک څه کولی شي نو ویې کوي.
دی عمر باره کې به نن سبا خلک را باسیږي عمر صاحب داسې عمر صاحب داسې داسې شان والا صحابي یو 14 خبرې درته کومه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د عمر صاحب گواهی کړې ده 14 خبرو کې نبی علیہ السلام گواهی کړي چې عمر صاحب یو دین باره کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام گواهی کړي ده چې عمر صاحب ډیر د لوی دین خاوند دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ راوی دی نبی علیہ السلام فرمای چې ما خوب ولید خوب کې ما باندې څه خلک وړاندې شو وای هغه خلکو جامې اچولیو د چا جامې سینې پورې وو د چا جامې سینې نه بره وو عمر صاحب مې وکته په خوب کې د عمر صاحب دومره اوږدې جامې وي چې هغې ځان پسې راښکاږلي صحابه وایي ای د الله رسوله د دې خوب تعبیر څه شی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي دا د عمر په کامل دین باندې دلالت کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې د کمې هستۍ د کامل دین گواهی کړي دا هغه عمر دی عمر داسې ذات دی چې د ایمان گواهی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کړي دی عبداللہ بن هشام رضی الله تعالی عنہ فرمایي وای عمر صاحب او نبی علیہ السلام په یو بل کې داسې لاس اچولي روانو گپ شپې لګو وای عمر صاحب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي چې زما تا سره ډیر زیات محبت دی خو د ځان نه مې د سره ډیر محبت نشته نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل چې اے عمر چې زمانہ چې د خپل د بدن نه ما سره د زیات محبت نه ته مسلمان نشي کېدلی عمر صاحب فرمایل چې اے د الله رسول تا سره مې د ځان نه زیات محبت دی وای اوس تا ایمان کامل شو اے عمر اوس تا ایمان کامل شو پورا ایمان کې تر داخل شو د چا په ایمان باندې چې گواهی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کړي دا غي نوم عمر دی د چا په علم باندې چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام گواهی کړي او حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي وای ما خوب ولید د انبیاء خوب دا وحی وی وای ما خوب ولید په خوب کې ما ته د پيو یو پیاله وړاندې کړې شو ما پیس کل چې زکل موړ شو ما عمر ته ورکا عمرم پیس کل د عمر د نوکانو نه پی روان شو دا خوب می ولید عمر سے ورته وای چې اے د الله رسول خوب تالی دلې دي تعبیر تو کا وای اے عمر چې کوم علم زما د وجنه خوریدو اب استاد وجنه هم خورید دا دومره لوی هستی وا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای کوم علم چې زما د وجنه خوریږي زمانہ پس دا علم مستا د وجنه خوریږي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام د حق گوئی د حق وینا گواہیم د عمر سے نبی علیہ السلام کړی دا نبی علیہ السلام فرمای ان الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه الله حق خبره دا جاری کړی دا د عمر سے په خلی باندې او داغي په زړه باندې دا به حق خبره کوي تاسو لزه یو خبرو کم داسې خبرې به کولې چې د خبرو ک نبی علیہ السلام خبرو پاغي باندې برابر شي داسې خبره به کوله چې د خبره وکړه الله پاک با آیاتونه ما غرنګ را لېږل تاریخ الخلفاء د علامه جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه کتاب دی پاغي کې هغه فرمایي چې 21 آیاتونه داسې راغلي چې کوم د عمر سے پزړه کې راغلي الله غ آیات را لېږلې 21 آیاتونه په قران کې داسې دي چې د عمر پزړه راغلي دي د عمر پزړو الله آیات را لېږلې دي یو پکې درته صرف بیانوم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره په بیت الله شریف کې ولاړو نبی علیہ السلام ورته فرمایي وهذا مقام ابراهیم یا عمر اے عمر دا مقام ابراهیم دی عمر سے پزړه کې راغوي دا الله رسول ته پوښتنه وکړه وای دلته موږ یو دوه رکعات مونږ نه کوی دا عمل چالو نه کو چې دا مقام ابراهیم دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام غلی شو چې دا تاسو څنګه خبر وکړه نور پریوتون مخی اللہ آیات رولگ واتخذو من مقام ابراہیم مصلا اے دا اللہ رسولہ مقام ابراہیم کی باہر یو سڑے دو رکعت مسکر حجیان چیزی کئی او کنے کئی دا دا عمر سے پزڑ کی راغلا
او الله آیات راولېږلو چې واتخذوا من مقام ابراهیم مصلی. داسې حق خبرې به کولې چې نبی علیه الصلاة والسلام او الله پاک د هغې د حق ګویي دا دلیل ورکول. نبی علیه الصلاة والسلام د دې محل په جنت کې وکتلو، وی عمر ما ستا محل وکتو، خو ستا غیرت ته مې چې ولیده زه ستا محل ته نشم دننه کېدی. عزیزانو د چا غیرت ته چې رسول الله مبارک سلام کوي د هغې غیرت ته زمونږ هم سلام. دا د عمر صاحب شانو اجمالا الفاظو کې مې ویل لوی لوی کتابونه لیکل شوي. که یو کال درته د عمر صاحب شان بیان کړم دا به ختم نشي. خدا اجمالا نو الله دې په موږ ته د عمل کولو توفیق را نصیب. خدای پاک دې د عمر په زندګۍ باندې موږ روان کړي او هغې په شان دې بهادري راکړي پیدا کړي. الله دې د ایمان په مسله کې زمونږ نه دا بزدلي او زمونږ دا چپ اواز او زمونږ دا کمینه‌توب دا دې الله زمونږ نه وباسي. موږ د الله بهادر کې ژوند خو یو ځل وي که نه؟ که په باتروم کې مرې، په بستره کې مرې، ټپوسه په لاره باندې هسې ګاډی دې وی او بیا د کلمیل ته پروت نو د صحابو په شان کې ولې نه مرې؟ د انبیاو په شان کې ولې نه مرې؟ چې داسې مرګ دې قبول ده، خو دا د الله نه وغواړه چې الله ما ته داسې مرګ راکړي. الله دې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي.